د نوخار سره تعلق ساتونکی یو نامور شاعر چې د هغه نوم په غټو غټو شاعرانو کې شمارلی کېږي مولانا عبدالله صاحب. یقینا چې انسان دغه شاعري اوري د انسان په زړه کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره یو محبت یو عقیدت پیدا کېږي. د هغه د شاګردان نه ما ډېر چې کوم دی د هغه شاعري اورېدلې وه، خو پرون چې کوم دی یو ویډیو مې وکتله چې هغه په خپل اواز باندې چې کوم دی یو نعتیه کلام ویلی دی په 1968 کې. ما چې کوم دی تاسو سره شریک کړم، ښه په مینه باندې واورئ. دستا د وطن شوقو وطن ماته جان دې پوي ګډ کو د روح د بدن ماته. دستا د وطن شوقو وطن ماته جان دې پوي ګډ کو د روح د بدن ماته. چې ما تشید خوابو سری شندونا دیدی بشر لکا خطابو سروت کی د مجمع شی غنچی د چمن ماتا هجران دی پویر گد کو دا روح د بدن ماتا. سروت کی د مجمع شی غنچی د چمن ماتا هجران دی پویر گد کو دا روح د بدن ماتا. دستا د وطن شوق وطن ماتا جان دی پویر گډ کو دا روح د بدن ماتا. د تور د تدویر چاپیر د چشمانو سری نخی دا کی کدی د شاد وسلانو عزیز دے دی وجی کی کدی من ماتا اجران دے پوی گڑ کو دا روح د بدن ماتا. عزیز دے دی وجی کی کدی من ماتا اجران دے پوی گڑ کو دا روح د بدن ماتا. دستا د وطن شوق وطن ماتا جان دی پوی گډ کو دا روح د بدن ماتا. نسیم یم مسکای خبر نیم د زانا نسیم یم مسکای خبر نیم د زانا راوی چې په سبا کې د ګمبت حضرانا اتر خای بی ضایع نافید خطن ماتا اجران دی پوی گډ کو دا روح د بدن ماتا. اتر خای بی ضایع نافید خطن ماتا اجران دی پوی گډ کو دا روح د بدن ماتا. دستا د وطن شوق وطن ماتا جان دی پوی گډ کو دا روح د بدن ماتا. در زمانک بیتا پالنده دلاب وس درشیا دیتا پالنده دلاب درشیا دیتا نو جل کرا پوا جامی د کفن ماتا جان دے پویر گڑ کو
दारुह द बदन माता अजल करा पड़ा जामीद कफन माता इजरान दे पवे गढ़ को दारुह द बदन माता दस्ता वतन शोक को तन माता इजरान दे पवे गढ़ को दारुह द बदन माता